چې دغه عید الفطر الله پاک مونږ ته د یو عبادت په خوشحالۍ کې هغه راکړی دی چې د یو عبادت هغه تکمیل وشو. د مسلمانانو تهوار چې څومره هغه وي دا الله پاک دغه دوه تهوارونه د مؤمن دپاره هغه یې ښودلي دي چې یو د عید الفطر دی یو د عید الاضحی دی. دا دواړه تهوارونه دا دواړه خوشحالۍ دا الله پاک د یو عبادت په تکمیل باندې هغه مؤمن او مسلمان ته هغه ورکړي دي. دغه تهوار دغه خوشحالۍ دا خو په هر قوم کې هغه مناویږي. که ته سوچ وکې یهود هغه هم یو تهوار او خوشحالۍ ورځ چې دی نو هغه مناوهي، خو که سوچ وکې هغه خوشحالۍ ورځ هغه د څه په بدله کې هغه مناوهي، هغه په هغې بدله کې مناوهي کله چې موسی علیه السلام ته او بني اسرائیلو ته د فرعونیانو نه نجات بیا موندی شو، په هغه ورځ باندې هغه خپله خوشحالي مناوهي. عیسایان خپله خوشحالي مناوهي په هغه ورځ باندې چې په کومه ورځ باندې عیسی علیه السلام پیدا شوی دی، په 25 دسمبر باندې، حالانکې هغه ورځ یقیني نه ده. په هغه ورځ باندې خپل کرسمس هغه تهوار هغه مناوهي، اگر چې بعضې مسلمان ورسره هم هغه مناوهي د نوم مسلمان، خو عیسايي خپل تهوار مناوهي. بیا چې کله هندوانو طرف ته هغه سوچ وکړي هغه هم یو تهوار مناوهي. خو په دې ټولو کې چې یو مجموعي خبره هغه وګورې، هغه خبره چې هغه په دې ټولو کې هغه شریک ده، هغه خبره دا ده چې د هر قوم چې کوم تهوار دی خوشحالي ده هغه د یو واقعې په بدله کې ده، یعنی په ماضی کې یو واقعه هغه تېره شوې ده، د هغې واقعې په خوشحالۍ کې هغه خپل اختر چې دی نو هغه مناوهي. خو مسلمان هم اختر مناوهي، خو دغه اختر د نورو قومونو نه څنګه هغه جدا کیږي؟ په دوو لحاظونو سره جدا کیږي. اولنۍ وجه دا ده چې د مخکینو قومونو اختر هغه د یو واقعې په یاد کې وي. د دې امت دا دوه اخترونه چې وړوکی اختر او لوی اختر دی دا د یو واقعې په یاد کې هغه نه دی. اگر چې بعضې اوقاتو کې به یو واقعه په پس منظر کې وي، خو د اختر مقصد هغه واقعه نه دی، نه د هغې واقعې په یاد کې اخترونه هغه مناویږي، بلکې د مؤمن د دې امت اختر هلو مناویږي کله چې دی د یو عبادت نه فارغ شي، د هغې عبادت په شکریا کې دی اختر چې دی نه هغه مناوهي. که مونږ په وړوکې اختر کې سوچ وکړو، مسلمان د یو عبادت نه فارغ شو چې هغه عبادت هغه د رمضان په شان عظمت والا دی، د رمضان روجې دي، هغه روجې د ونیولې د هغې په خوشحالۍ کې دته اختر هغه ورکړی شو. لوی اختر هغه مناویږي، دا په دې نه مناویږي چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی ذبح کړی و، د هغې په خوشحالۍ کې د زوی د ذبحې په بدله کې ګډ راغلی و، هغې ذبح کړی و، د هغې په خوشحالۍ کې موږ اختر مناوو نه. دا یو واقعه ده، دا یو پس منظر دی. اصل خوشحالي د اختر چې دی نو هغه دی چې په 9 ذوالحجه باندې مسلمانان لاړ شي عرفات ته، د حج په شان د یو عظیمې فریضې نه هغه عام طور مسلمانان فارغ شي، د هغې په خوشحالۍ کې چې دی نو هغه یو اختر هغه مناویږي، او بیا په هغې کې د ابراهیم علیه السلام یاد هم تازه کېږي. قرباني نو ګوره دا دواړه اخترونو کې چې سوچ وکړې د دې نتیجه دا راوځي چې اختر دا هلو زموږ د امت هغه مناویږي کله چې مسلمان د یو عظیم عبادت نه فارغ شي. د یو عظیم عبادت نه فارغ شو، د مسلمان لپاره دغه اختر دی چې دغه عبادت هغه وکړو، اگر چې دغه عبادت ټوټه پوټه دی خو بیا هم دغه عبادت د وکړو دا نه دی
چې د مخکینۍ چې دی نه هغه یو واقعه راواخلي د هغې واقعې په بنیاد باندې دی خپل اختر چې دی نه هغه مناو کې نه ای مؤمنه ستا ته دا سبق درکولی شي چې ته به په مخکیني واقعاتو باندې هغه ټیپ نه لګې چې زه به د هغې د وجې نه هغه وبخلی شم زما خوشحالۍ صرف او صرف هغه ده علامه اقبال شاعر هم چې دی نه هغه په خپلو اشعارو کې هغه ویلی دی ای مسلمانه ته به په خپل قوم چې دی نه هغه په مخکینو قومونو د مخکینو واقعاتو باندې به ته ټیپ لګې که په خپله به هم څه عمل کې نه مؤمن او مسلمان هغه دی چې هغه خپل یو عمل وکړي د مؤمن خلاصې او نجات په هغې کې دی چې دی په خپل هغه یو عمل وکړي د هغې په بدله کې به چې دی نه هغه ته نجات میلاویږي نو مؤمن د یو عبادت نه فارغ شي د هغې عبادت په بدله کې دته چې دی نه هغه تهوار ورکړی شي دغه تهوار دا خو شریعت نه د نبی علیه السلام په پیدایش باندې ګرځولی دی نه د نبی علیه السلام په هجرت باندې ګرځولی دی نه د نبی علیه السلام په جنگ بدر په فتح باندې ګرځولی دی نه چې دی نه هغه په نورو فتوحاتو په فتح مکه په دې باندې نه دی ګرځولی بلکې په دې ګرځولی دی چې ای مسلمانه ته په خپل یو عبادت وکړې دا نه چې ته د تاریخ یو واقعه راواخلې په هغې په بنیاد اختر کې نه ته په خپل یو عبادت وکړه د ځان ستړی کړه خپل رب ته جړا فریاد وکړه عبادت وکړه د هغې په بدله کې به ستا رب ته اختر درکړي نو اولنی هغه دا چې د مسلمانانو د دې امت په اختر کې او د نورو قومونو په اختر کې یو فرق دا دی چې د نورو قومونو اختر هغه د واقعي په بدله کې دی او د دې امت اختر چې دی نه هغه د واقعي په بدله کې نه دی بلکې د عبادت نه فراغت په بدله کې دی چې هغه ډېر عظیم عبادت دی دویم فرق دا دی نور قومونه چې کله د هغوی د خوشحالۍ ورځ راشي هغوی خپل تعلیمات فراموش کړي هغو نه دا هیر شي چې زموږ تعلیمات څه دي زموږ دپاره هغه څه څیزونه هغه منع دي کم کار کول پکار دي کم نه دي پکار د هغوی نه خپل ځان هغه هیر شي هغوی تمیز چې دی نه د هغوی ختم شي هغوی په داسې حالت کې هغه شي چې نن د داسې خوشحالۍ ورځ ده چې ته هر څه هیر کا ټول حدود چې دی نه هغه پار کا دا د هغوی خوشحالي ده او د مؤمن د دې امت خوشحالي دا ده چې کله ستا خوشحالي راله کله ستا د اختر ورځ راله ته به خپل رب نه هیرې ته به خپل دین اسلام نه هیرې بلکې یو اضافي فریضه به په دې کې ادا کړې چې هغه د زی ساختي د لمونځ دی عام طور خو ته پنځه لمونځونه کې کله چې د اختر ورځ راله ته به د نورو قومونو په شان دی د ځان نه هغه څاروی نه جوړی چې هغه پړی وشلی او کم طرف ته لاړو نه بلکې ستا په دې غاړه کې د دین اسلام رسۍ پرته ده تا ته دین اسلام دا تعلیم درکوي چې د دې اختر شکریا به دا وي چې ته پکې یو اضافي مونځ هغه وکړې چې دغه اضافي مونځ په عامو ورځو کې نشته دی دا صرف د دې اختر په دې ورځ باندې دی دغه یو واجب مونځ دا په تا باندې لازم کړی شو واجب کړی شو په دې کې موږ ته تعلیم راکوي دین اسلام چې ستا اختر دا په داسې طریقه تیر شي چې په دې کې د رب نافرماني ونه شي په دې کې ته د ښه او بد تمیز هغه وپېژنې هغه هیر نه کړې چېرته د خپل شریعت تعلیمات هغه هیر نه کړې د هغې تعلیماتو تیر دا به خپل اختر چې دی نو هغه ته تیرې او دا به هغه عبادت په بدله کې کم چې تا روجې ونیوې د رمضان هغه برکتونه وو یو طرف ته د رمضان هغه خوشحالۍ وې یو طرف ته د رمضان هغه انوارات وو د هغې بدله به تا وې چې ته به د اختر په داسې طریقه باندې تیر کې چې د خپل رب په اطاعت کې تیر کا د خپل رب چېرته نافرماني ونه کې ځکه رب فرمایي د روژهدار دپاره دوه خوشحالۍ دی یوه خوشحالي هغه ده کله چې دی افطار وکړي دویمه خوشحالي هغه ده کله چې دی د خپل رب سره میلاو شي یو افطار اصغر دی یو افطار اکبر دی یو هغه افطاري دی چې هغه وړه افطاري ده یوه هغه افطاري ده چې هغه لویه افطاري ده وړه افطاري د هر روژې په ماښام باندې هغه مؤمن کوي لویه افطاري
پاره کله چې 29 یا 30 روزې پوره شي د هغې نه بعد په اختر کې چې دی کله افطار وکړي دغه لوی افطار دی د روزهدار دپاره د دغې افطار په دې وخت کې هغه رب خوشحالي یې ښودلې ده. رب فرمایي د روژې دپاره د روزهدار دپاره 2 خوشحالۍ دی، یو د افطار په وخت کې او یو د خپل رب سره د ملاقات په وخت کې چې د دې بدله ورله الله پاک ورکوي. نو مونږه په دې ورځ باندې خپل رب ته د یو عاجزۍ په صورت کې هغه پیشي کوو چې ای ربه زمونږ هغه اعمال د دې قابل نه و چې هغه ته قبول کې په خپل دربار عالی کې قبول کې ستا په دربار کې د پیش کېدلو لایق نه و. زمونږ هغه روژې هغه کمزورې وې، زمونږ نه په هغې کې کوتاهي شوې ده، د روژې د آدابو خیال مونږ نه دی ساتلی، زمونږ هغه تراویح مونږ د هغې د آدابو خیال نه دی ساتلی، زمونږ هغه منځونه هغه مونږ په صحیح طریقې سره هغه نه دي ادا کړی. رب ته مونږ په دې ورځ باندې هغه زارۍ کوو ای ربه زمونږ هغه عبادت هغه د دې لایق نه و چې ستا په دربار کې هغه پیش شي، لیکن ای ربه زمونږ مثال د هغې کس دی چې هغه لاړ شي د هغه سره یو سری لوټ دی، د یو حکومت یو سری لوټ دی، دی د هغې حکومت یو بینک ته هغه لاړ شي، هغې بینک والا ته وایي زما سره دا لوټ دی، دا خو ډېر زیات سری شوی دی، دا ستاسو د ملک کرنسي ده، دغه کرنسي زما سره زړه شوې ده، ما په قسم نه ده زړه کړې، زما سره سری شوی دی، دغه زوړ نوټ دی، دغه سری نوټ دی، دا ما راوړی دی، دا ما ته چې دی نو هغه په نوي نوټ باندې بدل کړه. هغه بینک والا ورته وایي ډېره ښه خبره ده راکه هغه سری لوټ تی واخلي، که هغه وړوکی لوټ دی که هغه لوی نوټ دی هغه تی واخلي، هغه کرنسي تی واخلي، په بدله کې ولې نوی نوټ هغه ورکړي. خو دغه کس دی یا بل کس دی د یو لوټ راواغستو د بینک ته لاړو، د بینک والا د مخې وایي دا لوټ زما نه دی خو سري کي، د هغه په مخ کې سري کي، هغه ته یې ورګزار کړي ماله بل نوټ راکړه، هغه په پولیسو ته آواز وکړي راشئ دا د ملک د کرنسۍ بې عزتي ده وکړه، دی جیل ته چې دی نه هغه واچوئ، دا باغي دی. ګوره په دواړو کې فرق څه راغی؟ یو هغه دی چې هغه په یو لوټ راوړو د په قصد نه دی سري کړی، د ده سره زوړ شوی دی، د ده نه کوتاهي راغلې ده، دی هغه بینک ته هغه پیش کړي، هغه ورله په بدله کې نوی نوټ ورکړي، خو لیکن بل کس راغی هغه په بدماشۍ سره لوټ سري کړي، دغه بینک والا پولیسو ته آواز وکړي هغه جیل ته وغورځوي. دغه رنګې موږ خپل رب ته چې دی نو هغه عبادات پیش کوو، ای ربه زموږ عبادت هغه د هغې زوړ نوټ په شانتې دی، زموږ عبادت د هغې سري لوټ په شانتې دی چې هغه ډېر کمزوری دی، ډېر چې دی نو هغه ضعیفه لوټ دی. موږ چې دی نو هغه کله چې یو کس بینک ته راوړي په بدله کې نوی نوټ ورکړي، ای ربه زموږ عبادت ډېر زیات کمزوری دی، ستا دې دربار ته موږ پیش کوو، دغه عبادت په یو ښه عبادت سره قبول کړي، په داسې عبادت سره قبول کړي چې هغه انتهایی عمده وي. زموږ عبادت خو کمزوری دی. که یو سړی وایي زه نه کومه صحیح عبادت، زه به په قصد باندې چې دی نو هغه داسې کومه، دی بیا باغي دی. یو سړی په مانځه پورې هغه ټوغې وکړي، اکثر تاسو به لیدلي په دې موبایلو کې اکثر خلک ښیي یو مخکې شوی نور پسې شاته ولاړې په مانځه پورې ټوغې کوي ملنډې کوي. نو علما لیکي په یو سړی په شاعر الله پورې ټوغې وکړي ملنډې وکړي مانځه پورې روژې پورې حج زکات دی په دې باندې کافر کېږي. ولې د پې ټوغې وکړې څنګه چې دغه انسان دا کرنسي راوړه او د دغې بینک والا د مخې سیرې کړه نو دی وایي دا یې بېعزتي وکړه، دی باغي دی. دغه رنګې دا کس چې دی نو دی د رب باغي وګرځېدو، دی د رب د عبادتونو چې دی نو هغه بغاوت کوي، دی چې دی نو په هغې پورې پیشاړي کوي، دی په دې باندې کافر وګرځېدو. نو موږ خپل رب دربار ته راځو، موږ خپل رب ته جناب فریاد کوو د اختر په سهار، ای رب زموږ د عبادت ډېر کمزوری دی، زموږ د عبادت کمزوری دی، دا په عمده عبادت سره یا الله پاک دا قبول کړي زموږ نه. نو د اختر په دې ورځ باندې موږ خپل رب ته صرف دغه فریاد کوو چې ای ربه زموږ د عبادت ډېر کمزوری دی، څنګه چې ستا د عبادت حق و هغه شان موږ ادا نه کوو. یقینا چې رمضان ډېر د برکتونو میاشت وه، ډېر د رحمتونو میاشت وه، ډېر د عزتونو میاشت وه، موږ د هغې هغه شان عزت ونه کړو، زموږ د هغه شان عزت ونه شو، موږ کمزور یو. خو څه نه څه چې موږ کړي وي ای ربه
هغه عبادت په عمده عبادت سره قبول کړي. نه الله پاک زمونږ قبلوي چې انسان خپل رب ته هغه فریاد وکړي، بغاوت ونه کړي، سرکشي ونه کړي. نو د اختر دا شپه او سحر داسې دي. نبی علیہ السلام فرمایي فاذا كانت ليله الفطر، کله چې د وړوکي اختر دا شپه راشي، سميت تلك الليله ليله الجائزه، د دغه شپې نوم چې دی نو هغه لیلة الجائزه نوم کېښودلی شي. لیلة الجائزه معنی دا د بدلې شپه ده. په دې شپه کې بدله میلاویږي. په دې شپه کې الله پاک خپل بندګانو ته هغه بدله ورکوي. د څه بدله ورکوي؟ کومې روجې چې نیولې دي د هغې رمضان د روجو بدله الله پاک چې دی نو هغه دې ته ورکوي. نو د دې شپې نوم چې دی نو هغه لیلة الجائزه هغه وګرځولی شي. فاذا كانت غداة الفطر، بیا چې کله د سحر د اختر د سحر شي، لکه دا سحر دی، نو الله پاک فرشتو ته حکم وکړي فرشتې راولېږي. الله پاک فرشتې راولېږي فیقومون علی افواه السکک، دغه فرشتې د دې کوڅو په دې خلو کې چې دی نو هغه ولاړې، په هره کوڅه کې هغه فرشته ولاړې، هر کوڅه کې فرشته ولاړه ده. الله پاک دغه فرشته را لېږلې ده. دغه فرشته اواز کوي فینادون بصوت يسمع من خلق الله عز وجل الا الجن والانس. دغه فرشته داسې اواز کوي چې د انسان او د جناتو نه علاوه هر مخلوق دغه اواز اوري. و سوال ذهن ته دا راځي چې انسان ولې نه اوري، جنات ولې نه اوري؟ جواب دا دی چې انسان او جنات دا مکلف مخلوق دی. په دې باندې الله پاک تکلیف د عمل راوستی دی چې ته به عمل کې، او الله پاک هغه عمل خوښ دی، هغه عمل قابل قبول دی کوم چې په غیبو باندې. نبی علیہ السلام فرمایلی یو حکم چې دا کار داسې کوه داسې مه کوه. نو ته اوس اخوا نه دي لیدلي چې جنت به څنګه میلاویږي، جهنم به څنګه میلاویږي. د ده په غیبو باندې هغه ایمان دی د نبی علیہ السلام په قول باندې. دغه د غیبو دا عمل الله پاک ته خوښ راځي چې فرشتې ورته دغه ځای اوازونه کوي او دی اوري. نو بیا د هغې عمل خوند څه شو؟ د هغې عمل خوند څه شو؟ هغه مونږ ته هر څه مخامخ شول. خوند خو هغه دی چې کله مونږ ته صرف وویلی شو او مونږ په هغې باندې یقین وکړو. نو د فرشتو د انسانانو او د جناتو نه علاوه دغه اوازونه نور مخلوقات اوري. نو فرشتې څه اواز کوي؟ فرشتې اواز کوي اے بندگانو خپل رب طرف ته هغه لاړ شئ، هغه رب طرف ته یعطي الجزیل ویعفو عن العظیم، چې هغه لوی لوی ګناهونه معاف کوي او ډېر لوی انعامونه ورکوونکی ذات دی. هغې ذات طرف ته هغه روان شي. دغه خلق خو عیدګاه ته روان دی، دی اواز کوي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دی عیدګاه طرف ته روان دی. فرشتې په ده باندې د دغې کوڅو په دې یو سر باندې په بل سر باندې په هره کوڅه کې فرشتې هغه ناستې وې، ده ته اواز کوي هغې رب طرف ته لاړ شه چې هغه لوی لوی ګناهونه معاف کوونکی دی، هغه ډېر زیات چې دی نه هغه خیر و برکت ورکوونکی دی. نو دی چېرته روان دی؟ دی خو عیدګاه ته راځي، دی خو د اختر د مانځه ځای ته راځي. نو دغه ځای کې به ولې رب ورکوي؟ نو ته لاړ شه هغه ځای ته چې رب تعالی هلته کې ډېر لوی خیر چې دی نه هغه درکړي. او په دغه سهار باندې بیا مخکې د حدیث کې راځي الله پاک تپوس کوي د فرشتو نه ما جزاء الاجر اذا عمل عمله، د هغې مزدور به څه بدلوي کله چې هغه خپل عمل پوره سرته ورسوي. یو کار ورته حواله کړی دی نایب، هغه د سرته ورسو، د دغې مزدور به څه بدلوي؟ د فرشتو نه الله پاک تپوس کوي. نو فرشتې ورته جواب ورکوي الهنا وسیدنا، ای زمون آقا ای زمون اله، جزاؤه ان یوفیه اجره، بدلی دا ده چې د ده ته پوره اجر ورکړی شي. څومره عمل یې کړی دی د هغې پوره بدله او اجر ثوابونه هغه ته هغه ورکړی شي. دا د ده چې دی نه هغه بدله ده. نو رب فرمایي
اے فرشتو فإني أشهدكم زه تاسو چې دی نه هغه ګواه جوړوم. اے فرشتو ګواه شئ ما د ده مغفرت وکړو. دغه کم کس چې عیدګاه ته راغلی دی د رمضان روژې نیولې دی د ده مغفرت مې وکړو. فوعزتي وجلالې زما دې په خپل عزت قسم وي زما دې په خپل لویۍ او په بړایۍ باندې قسم وي که نن دې زما نه سوال کوي د آخرت په باره کې هغه سوال به زه د دې قبلوم. که د دنیا په باره کې دې زما نه څه غواړي زه به په هغې باندې نظر کوم. که د دې په هغې کې خیر وي هغه به وله ورکوم. که خیر پکې نه وي د هغې په بدله کې به وله په آخرت کې هغه نور ورکوم یا په دنیا کې به د هغې په بدله کې چې دی نه هغه نور ښه ورکوم. نو دوه قسمه سوال به کوي یا خو به د آخرت په باره کې یا به د دنیا په باره کې وي. که د آخرت په باره کې خو به وله قبول کړم ځکه هغې کې خو د ده خیر دی که د جنت غواړي خیر دی د جهنم نه پناه غواړي د ده پکې خیر دی د عذاب قبر نه پناه غواړي د ده پکې خیر دی د پل صراط د سختي نه پناه غواړي د ده پکې خیر دی د میزان په تله کې اساني غواړي د ده پکې خیر دی په حساب کتاب کې اساني غواړي د ده پکې خیر دی. خو د دنیا په باره کې غواړي د انسان ذهن کمزوری دی. انسان ناقص العقل دی ډېر چې دی نه اکثر داسې سوال کوي چې ده ته ظاهري پیدا ښکاري خو هغې کې د ده پیدا نه وي. نو زه به د ده په دنیاوي سوال کې هغه نظر کوم نظر چې د ده په کم کار کې خیر دی حقه به وله ورکوم. که په کم کې دی غواړي خیر دی د هغې په عوض کې به وله بل چې دی نه هغه ورکوم. د فرشتو ته فرمایي الله پاک چې تاسو ګواه اوسېږئ او بیا فرمایي الله پاک زه به نن دې چې دی نه هغه خفه نه کړم دې زه راضي کړم زه به دې راضي کړم زه یې راضي کړم د رمضان په وجه باندې زه به نن دې چې دی نه هغه راضي کړم او د کافرانو په مخ کې به چېرته هغه ونه شرموم چې د قیامت ورځي کافران هم راغلي ولاړ یو طرف ته یو طرف ته مسلمانان ولاړ دي او چې د یو مؤمن په حق باندې دا فیصله وشي چې د ده ګناهونه دومره زیات دي چې په ده باندې جهنم هغه واجب شوی دی نو دا د ده لپاره څومره د رسوایۍ خبره ده. او یي به هغه مسلمانان بعضې الله پاک دې مونږ هغه وساتي چې هغه جهنم ته لاړ شي د خپل ګناهونو په وجه باندې نو کافران به ورته طعنه ورکوي چې تاسو خو به لویې دعوې کولې چې زه مسلمان یم زه به جنت ته ځم نن خو ته زموږ سره به جهنم کې. نو دا د ده لپاره څومره رسوایي شرمندګي ده. د دغه شرمندګۍ نه به الله پاک ساتي وایي زه به دی د هغه ورځې د شرمندګۍ نه د کافرانو په مخ کې وساتم چې د ده لپاره د جهنم فیصله وشي د هغې نه به زه ساتم. فرشتې چې کله دا خبرې واوري دې خوشحاله شي. فرشتې د دغه خوشحالۍ دا د دې لپاره ده چې مؤمن ته هغه څه ورکړی شو بدله چې دی نه هغه ښه ورکړی شوه. نو دا د دغې روژو هغه بدله ده. نو نن د اختر ورځ دا د زموږ تهوار دی دا زموږ د خوشحالۍ ورځ ده. په دغې خوشحالۍ په ورځ باندې داسې چېرته ونه کړو چې په یو علاقه کې په یو کور کې هغه څوک وفات شوی خلک لاړ شي هلته جمع شي هلته بیا غم تازه کړي نه دغه ورځ د خوشحالۍ ورځ ده. نبی علیه السلام فرمایي فانه ایام اکل وشرب وبعال دا ورځې د خوشحالۍ دي دا د خوراک دي د څښاک دي د دې وجې نه په دې ورځ باندې روژې نیول هم حرام دي. دا د خوشحالۍ ورځې دي دا نه ده چې بس ته د مړي د کاله کره لاړ شي هلته بیا غم تازه کړي. دغه غم چې دی د درې ورځو دپاره دی. درې ورځې ختمې شوي د خبره ختمه. د زنانه لپاره 4 میاشتې 10 ورځې دغه غم دی د خاوند یا د دې نه علاوه چې نور څومره خلک دي هغه بیا نور غم نشي تازه کولی بدي ګناه دی په دې کې. بیا خاص کر د اختر په دې ورځ باندې کوم رواج هغه چلېدلی دی دغه ناجایز دی. دغه تلل چې دی نه هغه داسې عام طور سره ځي راځي عام لحاظ سره نو صحیح ده خو غم تازه کول دا چې دی نه هغه صحیح خبره نه ده. دا د خوشحالۍ ورځ ده. دا مونږ په دې کې د خپل رب نافرماني هغه ونه کړو. دا مونږ په داسې طریقه تېره کړو څنګه چې مونږ رمضان تېروو په صحیح طریقې باندې د الله پاک په عبادت کې هغه مونږ تېره کړو. لمونځونه چې دی نه هغه خیال وساتو د نوافلو خیال وساتو د عبادت د وخت خیال وساتو په دې کې مونږ هغه کوتاهي ونه کړو. الله پاک دې دا ورکړو توفیق راکړي.